الله رب العزت دا مسلمانانو ته یو موقع ورکړې ده چې یاره د انسان نه کله په دنیا کې خطا وشي ګناه تې وشي انسان دی خامخا خلق الانسان ضعیفا نو الله رب العزت دته په دنیا کې د توبې یو لوی چانس ورکړی او توبه اصل کې ویلې شي ستا ندامت پیمانتیا ده چې انسان په دغه باندې پیمانه شي خپل غلطۍ باندې خطا باندې او د الله رب العزت نه واپس معافي غواړي امام غزالی رحمت الله علیه دو طریقې لیکلي دي چې کله د انسان نه خطا وشي نو داغه ګناه سره داغه خطا سره د زړه دا زنګ اخلي اوس دغه زنګ چې کله مضبوط شي نو بیا دا زنګ ختمول غواړي نو یو طریقې دا لیکلې ده چې بس دغه زنګ خو به د جهنم په اور سره بس دغې د ختمیږي چې جهنم ورته وغورځېږي دغه زنګ به ختم شي چې کوم زړه د ګناه زنګ اغستی لکه عام معمول باندې وګورئ لوهاران چې کله د اوسپنې د زنګ لرې کوي نو هغه د اور په بټۍ کې کیدي ښه مضبوطه تکه سره شي بیا د هغې نه پسې را بهر کي او ویټه کوي هغه زنګ ترې لرې کي یا زرګر چې کله په سونه کې ملاوټ شوی وي ګیلټ وغیره څه پکې ملاو وي نو هغه په اور کې هغه سونه کیدي او هغه مکمل سره شي په اور باندې نو چې په هغې کې هر قسم ملاوټ وي هغه د هغې نه ختم کړي نو دغه شان به د دغه مؤمن چې کوم زړه د ګناه زنګ اغستی وي د هغه دا زنګ به هم په دغې سره صفا کېږي نو الله رب العزت دې د دغې نه موږ وساتي ځکه چې دا خو ډېره ګرانه ده دویمه طریقه هغه دا ده د توبې چې دته الله رب العزت د توبې توفیق ورکي او توبه وباسي او په حق سچ باندې توبه وباسي چې الله مانه دا غلطي شوې ده ستا د حکم نافرماني مې کړې ده ستا د پیغمبر د اتباع نافرماني مې کړې ده زه په دې ډېر پښیمانه یم او ما ته معافي وکړي نو الله رب العزت به دته د عفو اعلان وکړي او دته به الله رب العزت دا ګناه معاف کی خو که چېرته یو انسان همیشه لپاره یو ګناه بار بار په دې کوي چې زمانه توبه شته او توبه شته او توبه اخیره کې وباسم او داسې روانې لکه عام طور نن سبا معمول کې داسې چلیږي چې یو نوجوان ته ووایي چې هلکه ږیره پرېږده دا د پیغمبر سنت دي ولې چې کوم دی د پیغمبر په زړه باندې چاړه راکاږي نو هغه وایي زه خو لا ځوان یم او وړوکی یم وروسته به یې پرېږدم حالانکې داسې ناګهانه اچانک ورک پرې راشي چې هغه به کې بیا کلمې ته جوړ نه شي بل چې داسې چاته ویې لکه نوجوان لمونځ کوه یاره لمونځ به کوو دا لا ډېر وخت دی شروع به کو نو چې کله به بوډا شي په جومات کې ډوغه ډوغه راغستي بیا راشي نو هغه ټیم کې خو ته عبادت به کې خو لکه هغه مات ګوډه عبادت عبادت خو د ځوانۍ دی ځکه چې ستا دا بدن دی وخت کې لچک کې دی لچک دی کې یو هوا ده یو غرور دی چې کله ته دا لچک دا غرور دا خپل رب ته مخې ته کېږي چې رب زما ته پالونکی مې ته خالق مې ته مالک مې ته رازق مې ته ښه او بد زما په بدن کې راوستونکی ته ذاتې ښه حالت او بد حالت زما په بدن کې ته راوستونکی ذاتې نو اله الله ته چې کوم دی د شباب دا عبادت ډېر غوره وي او چې بوډا شي نو بیا ټکي هم مات ګوډ وایي صحیح نشي لکنتي نشي ادا کولی ښه چې کله د هغې نو کله په کرسۍ کې مونځ کړی کله په ناسته مونځ کړی کله وي جومات ته نه ځمه ساس کې را نځي بېرته شو بېتیازو کې داسې مشکلاتو سره حل شي نو وروسته د جوان چې وروسته وکړو
حالان کې چې کوم دی د مونځ په پتا باندې چې کوم دی نو 15 کالو نه پس پرش په دې حساب بتا سره کېږي د تپوس بتا نه کېږي. نو زما عزتمندو د توبې موقع دا بیا بل د دې ژوند نه بل ځای کې نه میلاوي او په دې وخت کې چې انسان په خپله ګناه باندې استقامت اختیار کې ودرېږي او هغه د هغه ګناه مخکې نه بوځي او په دغه ځای توبه وباسي نو امید دی الله رب العزت به درته معافي وکړي. الله ډېر غفور الرحیم ذات دی. ان الله لا یغفر الذنوب ان یشرک. الله رب العزت چې دی یو شرک نه معاف کوي، شرک بقایا انسان ته الله رب العزت گناهونه معاف کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې په مسجد نبوي کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو زنانه رااله، هغې د رسول الله مبارک پوښتنه وکړه. ما ورته رسول الله مبارک خو دننه دی سمویل وی هغې راته ویل چې ما نه خو داسې لږه ګناه شوې ده، پخه ګناه ده چې ما به الله معاف کړي. ما ورته وویل چې څه ګناه درله شوې ده؟ وی ما خو زنا کړې ده او زنا نه پس بیا چې کوم ولد پیدا شوی ماشومه هغه مې مړ کړو، رانه پیدا شوم چې دا خو شرم دی، زه به ځان سره څنګه ګرځو؟ نو اوس ویم چې الله به راته عفو وکړي، توبه وباسم. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی وایي ما ورته ویل چې دا څنګه چې د ماشوم هلاک کړی دا شانته هم هلاکه شوې. خو بیا مې سوچ وکړو چې جناب رسول الله مبارک لا په سر باندې ژوندی دی، دا نن ناست دی، هغې نه به پوښتنه وکړم زه څه له فتوا ورکړو چې ما رسول الله مبارک نه پوښتنه وکړه. جناب رسول الله مبارک ته وفرمایل چې ابو هريره د توبې دروازه نه ده بنده. په دنیا کې الله مؤمن ته د توبې اجازت ورکړی دی او الله عفو کوي. څوک نا امیده کومه د الله د توبې نه. وایي واپس راووتم، زنانه نه وه، خو هغه ټایم کې خفه شوه، په ژړا شوه چې الله ته ما نه معاف کړې نو زه به څه کړم؟ ګرځېدم بیا مې یو ځای کې پیدا کړه، ورته ومې ویل چې رسول الله مبارک نه مې ستا د سوال پوښتنه وکړه، هغه راته وویل چې الله توبې سره معافي کوي، آینده کې د ګناه نه ځان وساته. نو هغه دونه خوشحاله شوله چې هغه خوشحالۍ کې د قجور یو باغ و، هغې بلکل بیت المال ته ورکړو، صدقه یې او خوشحاله و چې الله رب العزت به ما ته عفو کوي. نو زما عزتمندو انسان نه خطا کېدی شي، خطا وشي، په هغې باندې ډایرک الله رب العزت ته رجوع پکار ده، توبه پکار ده، د ګناه نه ځان ساتل پکار دي. ډېر د شرورو د فتنو دور دی، خاص کر خپل نوجوان ورور ته ډېر وایي د ټکنالوژي د موبایل دور دی، زندگی د خلکو تباہ برباد کړ. دنیایي روزګار نه خلک غرق دي، نیټونو دي، فیسبوکونو دي، موبایلو او کورونو. دنیایي زندگی هم تباہ شو، اخروي زندگی هم تباہ شو. سوچ لږ پکار دی دې خبرې ته چې الله رب العزت څه کوم مقصد دپاره رالیږلی، بیا زما د پوهې دپاره الله رب العزت کم پیغمبران رالیږلي وو، بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره کم محنت کړی دی، کمې دعاګانې کړي دي، کمې ژړاګانې زموږ په سر باندې کړي دي. او بیا خو غوره امت د رسول الله مبارک دی، هغې کم محنت کړی دی دین دپاره. هغه محنت، هغه سلسله الحمدلله 1400 کاله وروسته موږ ته راورسېده. موږ د دې نه قدرې ونه کړو، موږ دا ځای یې نه کړو، موږ په دې باندې په خپله عمل وکړو، نورو ته ترغیب ورکړو. نو انسان ته الله رب العزت د ګناه د معاف کولو یو آله دا په دنیا کې چې ورکړې هغه توبه ده.
الله رب العزت دې زموږ تمام ګناهونه معاف کړي، د حق او د سچ توبې توفیق دې الله